شان نهال نفي التصور نه مراد نفي التصور اجمالي پیدا معنا قال کون د شان د رب کې لا يتصور التصور نه کېږي اجمالا بیا نفي غلطه ده ځکه د خدای شان تصور اجمالا کېږي څنګه کېږي ځکه موږ حد کولای یو حد هغه دا چې شان مقوله الفعل ده اگر کدا سي مجازي خبره ده ځکه شان د خدای صفات دي مقولات لاندې نه دي خو ظاهر په اعتبار شان مقوله الفعل ده ځکه فعل معنا غیر کې تاثیر نو شان د رب صفات دي صفات فعلی دا ټول جهان کې اثر کوي احیا بل ته حیات ور کوي اماتت بل ته موت ور کوي نو شان د خدای پاک صفات فعلی دي دا مقوله الفعل دي یعنی اثر کوي تاثیر کوي اما مقوله د فعل جنس ده اچھا پر جنس یا پر فصل اچھا پر جنس فصل یا پر حدی نو حد وشکل شان حد او تعریف وش اجمالا چې فعل مؤثر دا یو فعل ده شان مقوله الفعل مؤثر چې ټول جهان کې تاثیر کوي دا د حد وش اجمالا دا رنګه تصور بالوجه کې د شی اجمالا هغه دا چې شان پر عوارض دي کنه صفات دي اثرات دي ته اثر زی اثر د ټول زمکه اسمانونه اثر دي دا د خدای شان اثرات دي یعنی د خدای صفات فعلیه او اثرات دي نو بس دینه دلیل تصور بالوجه جوړیږي کنه کا اثرات موجودي به شان موجودي مقدم حق تعالی کذالک اثرات موجود دي د ټول جهان دا د شان اثرات دي کنه بس شان موجود شو ځکه اثر به د مؤثر نه راځي بل معنا مو دا وکړه لسره چې لا تصور مجهول شو نفي التصور نه مراد او هو شان نه حال ده نفي التصور نه مراد نفي التصور اجمالی وي بیا نفي ټیک نه ده کون د شان کې لا تصور چې دا نه د متصور اجمالا اجمالی تصور نه کیږي اجمالی هوی کیږي دا نفي غلطه ده اجمال معنی یو بس ټول یو تعریف وکړه دا اجمالا نه ټول تعریف شي نو شان خو تعریف کیږي تصور کیږي څنګه تصور کیږي ځکه تصور بالکنا کیږي یعنی حد التصور بالوجه کیږي حد خو جنس فصل مرکبی نو حد کیږي دا تصور بالکن هدا کن هم نه حد څنګه چې شان مقوله الفعل ده شان دا د خدای صفات فعلی دي چې جهان کې اثر کړی ده احیا دنیا ته حیات ور کړی ده تخلیق دنیا ته وجود ور کړی ده دا صفات فعلی چې فعل ته مضافي چې دنیا ته وجود ور کړی احیا بل ته حیات ور کول نو دا صفات فعلی دی خدای پاک دا شان چې دا د خدای پاک صفات فعلی دي یعنی دا افعال ور سره پیدا دي دا دنیا شان مقوله الفعل ده فعل چاته وایي غیر کې تاثیر یعنی هيئت حاصله ده د تاثیر د شی نه په غیر کې نو شان مقوله الفعل ده کنه ټول دنیا کې تاثیر کړی ده اما مقوله جنس ده اچھا پر جنس یا پر فصلی فصلی چې ده مؤثرون اچھا پر جنس فصلی خدای هدا کن نو تصور بالکن وش شان چې ده فعل مؤثرون دا فعل ده چې تاثیر کړی ده په دنیا بس دا یو تصور وش دا ټول اجمالا یو تصور ده فعل مؤثر بل تصور بالوجه کې دا څنګه څنګه کېدای شي ځکه دا شان د خدای پاک د ټول جهان اثر ده نو بس دا اثرات دینه دلیل جوړ کا اثرات موجودی به شان موجودی مقدم حق تعالی کذالک اثرات خو موجود دي دا ټول دنیا موجوده ده اوس په شان موجودی ولې ځکه اثر به د مؤثر نه راځي شان په کې تاثیر کړی ده
نو که اثرات موجودی شان به موجودی مقدم حق تاجی کذالک اثرات موجود دي دا ټول جهان خو شان موجود دی ځکه شان تاثیر پکې کوي کنه اثر خو به د مؤثر نه راځي بازا تصور اجمالا نه وشه ټول یو تصور یو حد یو وجه یو رسم موقع چې کا سراتی به بشانی مقدم حق تاریخ کذر اوس چې لا تصور دا خو مجهوله و اشان نه حال و اوس که معلومه کې اشان نه حال کې بیا دا معنا پالکون د شان دی واجب تعالی کې لا يتصور الاشیاء تصور د اشیاء نه کوي یعنی اشیاء دا سيزونه دا په تصور نه حاصلې تصور صورت حاصله ته وي دا په واسطه دي صورت حاصله نه حاصلې صورت حاصله په واسطه چې علم حصولي لکه تاسو موږ دې ته صورتونه راځي نو لا يتصور پالکون د شان کې لا يتصور چې دا تصور د اشیاء نه کوي یعنی اشیاء نه حاصلې په تصور سره چې تصور صورت الاشیاء ده یعنی علم نه حاصلې پاشو په واسطه د صورت حاصله چې دا علم حصولی ده لا يتصور الاشیاء تصور د اشیاء نه کوي چې معنا یعنی اشیاء باندې علم نه حاصلې په واسطه د صورت حاصله چې دا علم حصولی ده ځکه شان خو غیر حی ده دا خو چې حیات نه ده پکې شان کې التصور د اشیاء دا خو د حی صفت ده نو شان خو حی نه ده تصور نه کوي نو نفي صحیح ده چې تصور د اشیاء نه کوي خو مت خنشته پکې ځکه دا نفي د خدای شان سره نه ده خاص ځکه تاما شان دا هم تصور نه کوي دا هم تصور د اشیاء نشي کولای اتاما شان صفتونه دا هم تصور نشي کولای نو دغه وجه مت لپاره قابل نه ده نفي ټیک ده چې شان دی الله تصور د اشیاء نه کوي ځکه تصور د اشیاء دا علم په واسطه د صورت حاصله ده علم په واسطه د صورت حاصله علم حصولي ده شان د رب سبحانه علم نشي حاصله ولا ځکه علم صفت حی ده شان غیر حی ده همت خنسته پکې ځکه تا ما شانم تصور د اشیاء نشي کولای لا اوس لا تصور مجهوله کې اهو ضمیر نه حال کې دا هم معلومه صيغه ول معلومه صيغه لاړه او مجهوله لاړه شان نه چې شان نه حال کې لا يتصور شان تصور نه کیږي لا يتصور شان تصور د اشیاء نه کوي او علم په اشیاء په واسطه د صورت حاصله سره نه حاصلې دا شان نه مو چې حال ک لا يتصور مجهوله لا يتصور معلوم دا تیر شو خدا به سره وای لا يتصور الاشیاء شان تصور د اشیاء نه کوي یعنی علم په اشیاء په واسطه د صورت حاصله سره نه حاصلې نه بالکنا نه بکنی نه بیرواجه نه بیوجی چلو وروړه بوای یو علم نه حاصلې ځکه علم صفت حیدا شان غیر حیدا بس خلاص ده حکومت خپ کې نشته ځکه تا ما شانم دغه شان ده اوس چې لا اوس هو زمير نه چې حال او اپ پاتې دي اپ بیانو اوس چې لا تصور مجهول ای او هو زمير نه حالي اوس دا معنا ده پالکون دی واجب تعالی کې لا يتصور چې د تصور نه کېږي مطلقاً نه بالکنا نه بکنی یعنی نه په ذاتیات سره چې ذاتیات بالکنا بسبب ذاتیات چې علم په الله راولې په سبب د ذاتیات ذاتیات حاصل کې ادا ورته واسطه کې صادق کې په واجب تعالی لکه وناتی کا حاصل کې صادق کې په انسان حمله کې په انسان نو بس انسان تصور ته حاصل شه پیواناتی سره نو لا يتصور واجب تعالی نه د متصور مطلقاً نه بالکنا نه بکنی نه بالوجه نه بوجی بالکنا په ذاتیاتو چې د الله ذاتیات رواخله ذهن کې راوړي اپ الله صادق کې د کایوان ناتیک محمول کې په انسان
ذهن کې نو انسان تصور دی وکړ پیوان ناطق سره تاسو واجب تعالی تصور نه کیږي بل کنه په سبب د ذاتیاتو چې واجب تعالی ذاتیات راغله په واجب تعالی صادق کې او واجب تعالی تصور سره وکړي ولا بکنی ان د واجب تعالی ذات تصور کیږي نه ذات تفصیلی نه ذات اجمالی ذات تفصیلی اجزاء ہوتا وای ولا بکنه نکیږي تصور په کنه سره هی د کنه د واجب تعالی یعنی د ذاتیات تصور نه کیږي چې ذاتیات حاصل کې بس دا دته بکنی وای چې په کنه حاصل کې هی دا کنه یعنی ذاتیات سره حاصل کې ذاتیات حاصل کې علم په مقصد کې دا بکنی تفصیلی ده ایو بکنی اجمالی ده چې ذات حاصل کې علم په مقصد کې بکنی چې په کنه حاصله کې هی دا کنه یعنی په ذاتیات حاصل کې ذاتیات څنګه حاصله بس ذاتیات حاصل کې کنه ذهن کې علم په مقصد کې ایو بکنی اجمالی ده چې ذات حاصل کې علم په مقصد کې بکنی په سبب د کنه سره حاصل کې هی دا کنه دا ذات په ذات حاصل کې څنګه حاصله خو بس ذات علم ذات حاصل کې ذهن کې علم په مقصد کې ولا بالوجه ولا بوجه ان د رب تصور کیږي په سبب د وجه او عارضو ولا بوجه ان د رب د وجه تصور کیږي چې د وجه تصور یو کې نه الله تصور کیږي بل وجه په سبب د عارضو په سبب د صفاتو ولا بوجه ان په وجه سره تصور کیږي هی د وجه چې وجه حاصله کې علم په مقصد یو دا چې وجه سره ذات حاصله ا بل وجه ده چې په وجه حاصل کې ذات دا بل وجه ا به وجه ده چې په وجه حاصله کې دا وجه یعنی وجه حاصله کې علم په مقصد لا يتصور واجب تعالی نه متصور مطلقاً نه بل کنا نه بکنی نه بل وجه نه به وجه دا معنا شو اوس اعتراض ده چې دا غلط ده چې ته واجب تعالی نه متصور نه بل کنا نه بکنی نه بل وجه به وجه هیڅ تصور نه کیږي دا غلط ولی ځکه یو څو اعتراضات دي بس یې سر مخ ذهن ته